لجبريل نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله. سورة بقرة آیات دی 90 نمبر. د دې ځاینا د سورت دویمه حصه ده، د 106 نمبر آیات پوری. په دې کې دویمه مسله مرکزی ذکر کیا چې هغه اثبات د رسالت دی. دا حصہ تقسیمه ده 4 حصو او بابونو ته. 4 ابواب دي دې حصہ کې. اول بابا د 130 نمبر آیات پوری دی. په دې کې دفع د شبهات او سبعه ده و اعتراضات و جوابونه دي. اولا شبهه په حق د جبريل کې ده چې تعالی جبريل علیه السلام وحی راوړي، وهو عدونا هغه زمونږ دشمن دی، نو مونږه ستا نبوت نه منو. الله جواب کوي 99 نمبر آیات کې قل من کان عدو لجبريل. دویمه شبهه په حق د سلیمان علیه السلام چې سلیمان علیه السلام ته پیغمبر وي او حال دا دی چې هغه خو ساحر او جادوگر دی. الله با جواب وکي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان سره. درېمه شعبه چې تا د سحر نه انکار کې او سحر ته روا او جایز نه وي، او حال دا دی چې د سحر د زده کړې دپاره خو الله ملائک را لیږلي. الله جواب وکي چې وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت. څلورمه شبهه دا په حق د لفظ د راعینه کې ده چې تاسو لفظ د راعینه ووئ او منګه د دغه لفظ نه منع کوئ. الله جواب کوي یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والا تاسو راعینه مه ووئ. پنځمه شبهه په حق د نسخه کې ده چې دی د نسخ نه منکر دی. او دارنګه بیا زواجر دی 15. شپږمه شبهه اتخاذ الولد، دی دا ویلا چې الله نازولې نیولې دی، دا غي جواب وشي سبحانه 15 طریقو سره. اومه شبهه دا ده چې دی وایي زموږ سره الله خبرې ونه لکه حساب نبوت 113 کې به جواب وکي. بیا تسلی ورکیا رسول لره، دلیل نقلی دی د علی کتاب سابقونه، او دا باب به ختم کیا په ترغیب او په تخویف اخرویه باندې. قل من کان عدو لجبريل، او توا پیغمبره څوک چې دشمن وي د جبريل. دا ولا شبهه دا داغي جواب دی. شبهه دا وا عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی مدینه منوره کې یو مدرسه وا او داغي نومو بیت المدراس، او دا د يهوديانو مدرسه وا، الته آباد وا. دی په کې یاد تورات ترجمانی کوله. عمر رضی الله تعالی عنہ وی زوار علماء د دې د مولانو سره کېناستم. وی دی مونږ ته ویلا چې مونږ د محمد رسول الله خلاف نیو او نه مونږه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کتاب خلاف یو، لیکن مونږه خلاف یو دا راغه چې چا ولا وحی راوړی ده. د جبرئیل علیه السلام یې زمونږ دشمن دی. دا په څه باندې زمونږ دشمن دی؟ وی دا زمونږ آبا وجداد تبا کړي دی، ویل دا عذابونه راوړي، او دله دی وحی یا اسرافیل یا میکائیل راوړي، بس مونږ به د نبوت ومنو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره وکړه.
رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د آیات را لید دي شوبې جواب شو چې قل من کان عدو لجبريل فانه نزل ولا قلبك دا خو سا په سینه باندې سا په زړه باندې قرآن را لېږلی را وړی دی د الله په حکم او کو د یا د جبریل او یا د یو ملک د ملایکو نه دشمنان نو الله عزت د ټولو کافرو دشمن دی کې د دیو یو رسالت ته اشاره وا دا ډیره هوښیار خلک دی د یهودیان اصل مسله دا وه چې دی د رسول الله په سند اعتراض وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم استاذ دا جبریل علیه السلام او جبریل علیه السلام ته دا وحی او دا قرآن دا ورته میلاو شوی دی د چانه د جانب الله نه د الله له طرف نه ورته میلاو شوی نو دی دا خبره کوله چې موږ به په دې استاذ له اعتراض وکړو نو چې کومه وحی مخکې راوړې ده هغه خو به ختمه شي بیا به د نوې وحی او د نوې کتاب انتظار کړو هغه جواب یې د دې رد کړو سوال یې د دې رد کړو اوس زمانه کې هم ګوره خلک په سند باندې اعتراض کوي دا خبره به کوي دا به راشي یا په سورت انعام کې به راشي عقبات سته چې موږ کله وایو کله به راپاڅېږي دی به اعتراض کوي وایي دا قرآن دی د چا نه ویلی دی لیقولو درسته وایي تا لوستل کلي دی ستا استاذ پلانې دی تا دا قرآن د پلانې نه زده کړی دی دا اعتراض به چا کو یهودیانو به کولو به استادانو باندې په سند باندې نو چې کله په سند باندې اعتراض وشو که نه دا دینه دا په دې سند کې پیللی شوی دی مقدمه د مسلم کې د عبدالله بن مبارک رحمه الله قول نقل کړی دی وی لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء الاسناد من الدین اسناد سند دا د دین حصه ده چې کله سند نو کنه په دین کې نو خلک بارزانه خبرې کوي چې چا څه خوښه وه حق به وایي دا خو ګوره دا قرآن داسې را رسېدلی دی جبریل ته الله ورکړی دی الله او دانګیا جبریل علیہ السلام محمد رسول الله او بیا صحابه کرام به تابعین به تبع تابعین به علما کتر روان دي د زمانه پوری دا سلسله جاری ده دا په نقل باندې دی استاد او شاګرد دی د دې د وجه علماء کرام دام فرمایي چې اصل کې اثر د صحبت دی اثر په دین او د علم په تعلیم په ځکولو کې د صحبت اثر ډیر دی صحبت مطلب دا دی چې په مجلس ته استاد کې ناست اوس بار ګوره کو دا دین په دې شینو باندې خورېدلې لکه ګوره یا په فیسبوک باندې خورېدلې یا په موبایل باندې یا په پیمونو باندې یا دارنګي په نور آلاتو باندې نو رسول الله ته به ویلي وی چې را مکه مکرمه کې کینو د دې الله چینل لګاو ټول دنیا ته بکار کیا خو نه اصل مسله دا نه چې صحبت د صحابي خواته کینی صحاب چې صحابه ګرځېدلي دي دا د رسول الله په مجلس کې ګرځېدلي اوس کو یو سړی څومره لري یا ډیر دین یاد کړی خو رسول الله نه دی لیدلی دی ته صحابي نه وي اگر چې د علم څومره لوی ولې نه یو د پیغمبر په زمانه کې موجود ولې نه او ایمان ولې نه راوړی په حالات د ایمان ولې نه تللی خو چې مجلس له راغلی نه یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته کتلی نه وي نو دا صحابي نه دی نو ګوره دا د مجلسینو اثرات نو دا یهودیان ظالمانو با په دې اعتراضونه کول نو اوس هم ګوره مسله دا ده چې د ځان نه به د ممریکاډو مولان نه جوړوئ او نه به ځان نه د فیسبوک مولا جوړئ او دا په فیسبوک باندې یا په دې ممریکاډو باندې دا امیانو خلکو له پیدا ده بس د هغې پنا په لسو مسلو کې خو به ته یوه مسله یاده کړي که نه یا یو سړی دی او هغه بعید من البلد دی د کلي د علاقې نه ډېر لرې دی راتګ رسایي نه کېږي یا ورته فرصت نه میلاویږي او ځان له ممریکاډ کې څه شی واچوي او ګوري یا دارنګې هغې اوري یا زنانه دی یا کورونو کې ناستې دي نو ولې هغه به د قرآن په آیات باندې عمل هم کوي چې وقر ناکور کې کېنه او قرآن به موریا نو هغې ته پیدا کېږي لیکن چې تعالی الله طاقت درکړی ځواني دی ده نو ته لاړ شه په مجلس کې کېنه د استاد نو چې کله مجلس کې کېناستلی نو ستا اتصال رالی او اتصال په سند کې دا شرط دی چې اتصال راشي کله نو انسان ته پیدا کېږي دې د وجه نه ګوره جبریل علیه السلام چې کله وحی راوړله
نو حدیث بخاری دی بدء الوحی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فغتنی زیرا جوخ کړم. دا علماء ویا چې د جبرئیل علیه السلام د سینې کم پیزان دی او کم نورانیت او روحانیت دی چې دا د محمد رسول الله سینې ته منتقل شي. نو د وجه نه ویا چې څومره نږدې ویا په مجلس کې استاد سناغي ته پیدا ډیره کیږي آی باندې انوارات سره وریږي ډیر را وریږي په مجالس. صحابه کرام هم کوشش کاوه چې د پیغمبر مجلس څنګه نږدې شو او قریبي منګه کینو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواط. نو دې ظالمانو با په سند باندې څه کاو اعتراض به کولو. نه الله جواب وکړو قال تو پیغمبر من کان عدونا څوک چې وي دشمنه لجبريل د جبريل فإنه نزل يقينا درا وړې دی لا قلبک اسا پزړه باندې باذن الله د الله په حکم. دا زړه ولې خاص کو علماء دا زړه ځکه خاص کو لانه ملکنا جميع البدن وې دا زړه باچا دی د ټول بدن. او په حدیث کې مرাজি رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی بدن کې یو ټوکړه ده ا د ټوله اندامونو سردار ده چې کله دا برابر وي ټول بدن برابري او چې دا پاچا ګل خراب شو کنه نو ټول بدن خرابیا. اسد اعلی د الله نبی ویا خبردار ګوره دا زړه دی. او بل روایت کې مرাজি رسول الله فرمایي ویا تقوا ها هنا وا اشاره الى قلبه ول تقوا دلته دا اشاره زړه ته وکړه زړه کې ده د الله نبی را جبريل دا ملک ته ویا د دې معنی ده عبد الله جبر په معنی د عبد سره په سوریانه کې راځي او علم طویل او تفسیر مدارک ویا اسم الله دا د الله نوم دی. نو دا معنی ده جبريل ای عبد الله. باندې ویا فتح الباری جبريل په معنی د قوت الله میکائیل صدیق الله دای خاص کړی دی د پاره د شرافت. بیا ګوره یو عزرائیل دی. عزرائیل منګ چاته ملک الموت ته عزرائیل نوما دا په حدیث صحیحو کې نشته. په حدیث سره لفظ د عزرائیل ثابت نه دی خدا مشهور دی ما بین الناس و ما بین العلماء. دا مشهور شوی دی د خلکو او د علماء په مابین کې. اوس کو چاته معلوم یا نو موږ ته هم پیدا وکړي کو چا چرته کتابونو کې کته عزرائیل یا په حدیثو کې ذکر کړي موږ ته معلوم نه دی. په حدیثو کې دی لفظ چې دا عزرائیل ملک الموت ته ویلي نو موږ او تاسو سره ملک الموت دا ثابت دی د حدیثو نه. بیا ولا تو پیغمبر من کان عدونا څوک چې وي دشمنه لجبريل د جبريل فإنه نزل يقينا درا وړې دی على قلبك اسا پزړه باندې باذن الله د الله په حکم مصدقنا تصدقون کې کتابه لما دا غصا بین یدی چې مخکې د دین دی. دا صفات دی ګوره د قرآن یو خو نازل شوی دی د طرف د الله نه دویمه تصدیق کوون کې دی دریم واهدن او دا کتاب او دا قرآن هدایت دی و بشرا څلورم دا چې دا زیرم دی للمؤمنین د فارا د مؤمنانو. من کان عدوا لله څوک چې وي دشمن د الله تعالی و ملائکتی او د ملائکو د الله. جواب کې تفصیلی و رسول او د رسولانو د الله و جبريل او د جبريل او میکائیل او د میکائیل. دا غ ملک دی چې ها موکل دی په د تسبارلې شوی دی مطر ان د باران ورې شړل دی یو علاقې نه بل علاقې ته دی باندې په بارانونو باندې پورې زبانه دا میکائیل دی. بیا دلته خاص کړل جبريل او میکائیل ولی مخکې په ملائکه خو جمع ده کنه په دې کې خو داخل دي چې من کان عدو لله څوک چې وي دشمن د الله تعالی او د ملائکو. نو ملائکه کې جبريل او میکائیل هم دي. تفسیر قرطبی ویا دی خاص کړی د وجه د شرافت نه. دویمه وجه دا چې دی ویلا جبريل دی وحی نه راوړي او میکائیل دی راوړي. نو ځکه الله د دې دوه تذکرہ وکړه يهوديانو د دې ذکر کړو. فإن الله يقينا الله تعالی عدو للكافرين دشمن د ټولو کافرانو دی. ولقد انزلنا لایقینا من غرالی گله دی الیک تا آیات بینات آیاتنا واضحه وما یکفر بها انکار نکیا او کفر نکیا بها پدغه آیاتونو باندې الا الفاسقون مگر سرکشش کافران.
فاسق نه مراد المتمرد فی الکفر، هغه سړی دی چې په کفر کې بیهیا دا څه کړي حد پکې کراس کړي. وما یکفر بیا انکار نه کیا کفر نه کیا په دې آیاتونو باندې الا الفاسقون مگر نافرمان. او کلما عاهدوا عهدا، آیا هر کله چې د یاد څه لوز وکیا عهدا څه لوز دی وکي عادت څه لوز د حکم د الله نبذه نو غورځیا فریقون یوه ډله ده منهم د دیونه. دلته نبذ په معنا د څه دی؟ ترک العمل، یعنې عمله په هغه باندې پرېږدي. بل اکثرهما بلکې زیات د دیونه لا یؤمنون ایمان نه راوړي. ولما جاءهم رسول من عند الله، هر کله چې راغی دی ورته رسولونه استازی من عند الله د طرفه د الله نه مصدقونه تصدیق کوونکي لما د هغه څه ما هم چې د دوی سره نبذ فریقون نو وغورځوله یو جماعت یو ډلې من الذین دا کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی کتاب الله کتاب د الله تعالی وراء ظهورهم رس سره شاګانو نه کتاب یې وغورځو رس سره شاګانو نه. د دې کتاب نه مراد څه دی؟ یا تینا مراد تورات دی یا تینا مراد قرآن دی. امام قرطبی وی لفوه وادرجوه بالدیباج، راټولی کو او راغونډی کو بندی کو پرې خمو کیا پس او اخکولولو داسې به پچوت مقام باندې به کې خسل. دانگی امام قرطبی وی المراد منه مراد د دینه څه دی؟ وی ترک العملیه عمل پرې خودل، په دې باندې څه کول؟ عمل پرې خوستل. سفیان بن عیینه وی مراد د نبذ نه څه دی؟ ترک العمل بتحلیل القرآن و تحریمه، د قرآن په حلال او حرام باندې عمل پرې خوستل دې ته نبذ ویلې کیږي، دې ته غورځول ویلې کیږي. وی غرزاو کتاب الله کتاب د الله تعالی ورا ظهورهم رسر شاگانونا کانهم لا یعلمون گویا چې دیا نه پوهېدل. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، دا د دویمې شبې جواب دی. دویمه شبه دا وه چې سلیمان علیه السلام ته پیغمبر وی، حالانکه سلیمان علیه السلام دا کم باچائی کړی وه نو دا په سحر او په جادو سره شوی. الله جواب کوي دا چې نه سلیمان کفر نه دی کړی، نو سحر ته دلته څه وه؟ کفر یې ورته ووه. واتبعوا دی روان شلو ما په هڅه پورې تتلو الشیاطین چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د حکومت د سلیمان علیه السلام کې. اصل مسله دا شی وه د سلیمان علیه السلام په دور کې د سحر او د جادو دبدبه او چرچا وه. شیطانانو به او خلکو به یو بل ته جادوګري خوستله. سلیمان علیه السلام د هغه سحر کتابونه راټول کړه، ټول کتابونه د خپله تخت لاندې ښخ کړه. چې کله یې کېښودله د تخت لاندې، نو بیا چې کله سلیمان علیه السلام وفات شو نو پیریانو دغه ځای وښودلو عامو خلکو ته. چې کله دی د دې تخت لاندې نه کتابونه راویستله، نو کتابونو کې د سیر کتابونو یهودیانو چرچه ګډه کړله. وی ګوره سلیمان علیه السلام چې کومه باچایي کوله او کوم حکومت یې کوله، وی دا پیغمبر نه و، د دا ویل باچایي بنا وه په سحر او په جادو باندې. ویل ګوره اینه د تخت لاندې دا کتابونه پراته دي، باندې دی مشهور کا په سحر او په جادو باندې مشهور کو. الله وما کفر سلیمان، الله ویا کفر نه دی کړی سلیمان علیه السلام، ولکن شیاطین لیکن الله شیطانانو کفرو کفر یې کړی دی.
سحر ته ګوره دلته څه ووه دا کفر یې ورته ووه سحر ته دې د وجې نه علما وایه څلور واړه ائمه وایه ائمه اربعه وی ان حکم الساحر المسلم والذمي اذا سحر بكلام يكون كفرا يقتل ولا يقبل توبته واذا لم يكن كفر لم يقتل ائمه اربعه ویا چې کله یو سړی جادو کو خو مسلمانی او کو ذمی او داسې الفاظ او داسې ټکي پکې لیکلي چا کفري وي او شرکي وي نو وی دا به وجلی شي او توبه یې نه قبلولی شي او چې کله الفاظ او سحر کفر نه نو بیا به وجلی نشي خو سزا به ورکولی شي بیا وهب ابن منبه وی چې کله سحر تعویز دی پیدا کو او باندې جادو شوی نو وی اوه پاڼې به راوالې د بیرې شنې پاڼې به دا به وټکې په څه شي کې په مابین د دوو ګټو کې وغیره بیا به اوبو ته واچې او په هغه باندې به آیات الکرسي ولولې او د هغې نه به درې لپې راوالې او په هغې باندې به غسل وکړي نو انشاءالله تعالی چې د سحر اثرات به ختم شي دا یوله طریقه ښودلې ده امام قرطبي ویه چې اوه پاڼې راواله او په آیت الکرسي دم کا او وې ټکوه او په اوبو کې واچوه هر هغه سړي له دا څه دي مفید دي چې د کم سړی د خپل کور والا سه نفرت دی علاج مې درته وښود و دې پټ شي سر پې و دې چې د کور والا سره نفرت دی او دا علاج یې وکړو نو بس د ده به د کور والا سه محبت پیدا شي او د دیو چې کم نفرت دی دا به ترمنځ اوزی ختم بشي وما کفر سلیمان علیه کفر نو کړی سلیمان علیه السلام بیا د سحر ته ګوره کفر وه دا سحر تنه مراد دی چې باقي الفاظ کفریه او دارنګه الفاظ شرکیه پکې لکه نن سبا موهوم الفاظ مجهوله نه معنا معلومه نه وغیره دا ظالمان کله پکې لیکلي یا فرعون کله پکې لیکلي یا حامان یا ابلیس یا قارون دارنګه کله نور اشیاء سحر چې کله ډیر ګندا سرکۍ کنه او جادوګره جادو پخی نو دا څلوي خورزیا په حالات د جنابت کې تیری جنوب بیا مردار بای غسل بنه کوي څلوي خورزی به دا جنوبی او دا با د څلوي خورزیا شپیا په زاړه قبر کې کوي هلته بناس نو بیا به اوس شیطانان مرګرتیا جوړه کی د جوماته په طرف باندې باندې راځي او باندې او صدام لیکلی دي چې د خنزیره د دوبره کړی داغي غوخه د خنزیره دا به سره په دوانو جبونو په تخر کې پرتای نو په څلوي خورده کې بدن خساش دا غوخه حرامه د مردار او په حالات د جنابت کې به جمعه ته بنه راځي نږدې نو دا بخپله جادو سیر پخی نو دا حرام کارونه دی ګوره د جادوګرۍ ټول کارونه حرام دي کله سحر چې پتا باندې کوي
نو کله د ژوندیه چرګې په څانګونو کې یا تعویزونه کیدي ستا نومونه پکې ولیکي او دا په زاړه قبر کې د شپې خښه کي صرف سر یې ښکاري او نور یې په خاورو کې پټه کړي نو چې دا کله چرګه مړه شي نو دا سینا سر شروع کوي دا د دې څه دي کارونه دي ښه دا پیسې دي او دا یو شی دا دومره روپۍ علمه نو حالانکې سورة فاتحه ورته نه یاد ځکه چې دا ټول مرداران دي ګندګر چې څومره سړی د الله د دین نه لرې وکنه او څومره پلیت او څومره بېلماز او دا شیطانان ډېر اکثر تاسو ګوره اکثریه دا جنات چې راځي کنه دا بېلمازه سړي باندې ډېر راځي او چې کومه انسانه منځګزاری د مسنونه دواګانو اهتمام کوي باتروم ته نوځي راوځي کور ته نوځي راوځي دې باندې اثرات نشي کولی دې زنانو کې اکثر دا مسنون دواګانې نه باتروم ته ننوځي دا پته ورته نه یاد چې کومه دوا ده راوځي کومه دوا ده کور ته نوځي کور ته وځي یا کوټې ته نوځي کوټې نه راوځي دارنګې وغیره ما دلته یو جن نه تپوس وکړه تاسو وایي کو یو پیري نه یو نه مې تپوس وکړو ما ته ستاسو محبت دی مینه مې ده ویل غاړه راسه میلاو کړه چې غاړه مې ورسه میلاو مال غوږ نه ونی چې نو بیا مې ورته ویل مال لا ډوډۍ چېرته خورئ خوراک چېرته کوئ ویل ستاسو که نو مال منګه خو په دغه وو بسم الله وو قرآن لوستلی شي یا دغه نو یا یو ځای دی وایي په هغه ځای نه ویشي نو مال په کوم ځای نه ویشي ویل په شکور هم نه ده ویل په شکور باندې بیله بسم الله نه دی ویل مونږ شکور له درځو نو ګوره دا جنات خو اکثریت نو دا مسلې پکې نو کله چې سړی ګوره او نور عام سړي باندې مرাজি دا لازمه نه ده کنه چې یو سړی دی بېلمازی نګه ځینې طالباتو باندې وي ځینې طلبای کرام باندې مرাজি صحیح ده دارنګې ځینې عام خلکو باندې مرাজি خو چې څومره اعمال صالحه کوي نو دا بلک بیا وزیا ختمیږي با چې څومره ایمان کې تقویت او اعمال صالح دي قوي دایریږي بیا خوانه دي نږدې نشي راتللی باندې خلک وایي په سحر باندې پیران کېنولي په پلاني باندې او په پلاني دا سحر اثر کوي خو پیران په چا نه کېږي ښه پیران دا په چاپ سي او ورځي نه چې یاره دا ورلی کو داسې کېدلی خو مونږ به لېږلی منډه چې ورشه یو څو سوکه دا بوشوه یا دا پلانې وه دا دومره جاهله خلک دی یاره په دې باندې باندې خلک وایي روپۍ لاله راوړي یو زنانه باندې جنات دای کې ته ما ورته ویل مالدارې که ویلېږه چې ځي ویل نه نه ویل زویه ویل لږه دغه دی ویل کو چېرته لاله څه راوړي هسې جاهله خلک یي که نه پیران چاله څه راوړي دلته یې موږ ته ویل که نه ویل زه به له پیسې راوړم نه مال ته ځې نه چې تلی او ځان د طالب جوړ کړی بازار کې زما په نوم چاندې کې ویل روپۍ به دله راوړم زه هغه چې تلی بیا رانلی نو باندې کې په دا جادوګریا دا شیونه ګوره اکثر د بېلماستیا سره تعلق ساتي او داسې عام خلکو باندې هم راځي خو د مسنون دواګانو اهتمام به دا کوي نو کفر یې ورته ووه دا ښه کار نه دی زموږ د علاقو کې بعضې خلک کوي صحیح ده دا زنانه ورماتې دي دنیا کله یو خواله ورشي کله بل او کارډونه یې وله جوړه کړي دي وایي روحاني علاجونه دي او یا ستا په نری ملا باندې وایي جادو شوی دی او کله یا په نری ملا باندې دې څه ناستې پیرې ناستې او پتای په سیر باندې پیرن هېڅ هم نه وهم راغستی ایمان دې کمزوری شوی دی مسنون دواګانې وواک د الله سره تعلق برابر کا د تهجد اهتمام کوه نوافل کوه د فرایضو اهتمام کوه د قرآن د تلاوت پیرې پیشه وې لاس یې ښکته هم خلاص او پورته هم خلاص هېڅ هم نشي کولی دا بندګان دي عام صحیح ده دا حضرت هیرولی دی ده پسې ټوقې کلی وې که نه اوس به پسې څه نه وې غږ ونه کړي بهر کې لا وما کفر سلیمان لا کفر نه دی کړی سلیمان علیه السلام
ولكن شیاطین لیکن شیطانان لا کفروا کفر کړي دي سحر کړي دي یعلمون الناس سحر خود به خلق ته جادو لرا وما انزل على الملكين دا د دویم شوبې جواب دی اوس ګوره دا عبارت کې دوه احتمال دي یا دا ما څه د موصوله ده نو لکه څنګه چې د مخکې معنا وکړه ګوره داسې بدل تم کې واتبعوا دی روان شلو ما په هغه څه پورې چې لوستل به شیطانانو او وس وما په هغه څه پسې روان شلو انزل علی الملکین چې نازل کړی شوي په دوو ملکینو باندې نو ما څه شوله دا موصوله شوله لکه څنګه چې بره موصوله وه نو اوس چې ملائک شي نو ملائک الله څه له رالیږل د سلیمان علیه السلام په دور کې ما ته ویله چې د سحر چرچا وه نو د سحر او د معجزې د فرق دپاره الله ملک راولېږل د سحر او د معجزې د فرق دپاره الله ملائک راولېږل چې د خلکو ته په معجزه کې او په سحر کې فرق وکړي نو اوس ګوره معنې ته وما روان شلو دیا په هڅه پورې چې لوستل به علی الملکین چې نازل شوي وه په ملائکو باندې ببابل په بابل ښار کې هاروته چې د یو نوم هاروت و ماروت او د بل نوم ماروت وما یعلمان او د دواړو ملکینو به د دواړو ملائکو ما نه به ښودله من احد چاته یو کس ته حتی دا سحر به نه ښودله ولې دا خو فرق له راغلي و ما بین د معجزې او د سحر کې حتی یقولا تر دې پورې چې د دواړو ملائکو به وویله انما نحن فتنه ګوره موږ امتحان یو موږ امتحان له راغلي په تاسو باندې امتحان دی فلا تکفرا تاسو کفر مه کوئ په زده کولو د جادو باندې یعنې ګوره دا جادو چې تاسو زده کوئ نو دا کفر دی د دې جادو په زده کولو باندې کفر مه کوئ نو دی به څه کول فیتعلمون نو دی به زده کولو منهما د دې دواړو ملایکو نه ما هغه جادو یفرقون به چې جداوالی به راوسته د دغه په ذریعه باندې بین المرء و زوجه په مابین د ښځې او د خاوند کې د خاوند او د ښځې په مابین کې به چې په جدایي راوستله نو هغه کوړه منتره هغه سخته او هغه تعویضونه به یې کوله دا به دي د دې داسې مثال دی که ته سوال وکړي چې لکه چې دا جادو حرام دی نو دا ولې الله ملائک رالیږل نو تا ته ما ویل چې فرق وکړه لکه ګوره چې شراب حرام دی خو شراب الله رالیږلي دي شته اوس کو شراب حرام وی او وی نه نو د دې نهي به مطلب څه دا خو نهي دې ته نهي عن العاجز او دا د الله د شان سره مناسبه چې یو شی شته دی او تا منع کوي صحیح ده اوس بدکاري زنا حرامه ده نو خو زنا شته دی که نه مه کوه اوس کو زنا نه وی نو الله ولې ویل چې ولا تقربوا الزنا نو بیا خو ویل ته ضرورت نو دا امتحان و سحر و خو الله په امتحان کړی ګوره چې زده کوئ به نه او ملائکو به ویله چې ګوره دا زده کوئ ما منګه امتحاني نو دی به هغه جادوي زده کوو چې د ښځې او د خاوند په مابین کې څه راولي جدایي راولي لکه نن سبا زمانه کې دا به اتفاقي نه کن د کوړه منترو لران چې زنانه د کورونو ده او هغه یو بل ته څه ښیه جادو وکړي او خلک ته پیسې هم ولي ده دا کارونه خلک اکثریت دا کوي نو دا کار نه دی ښه دا حرام کار دی یو خبره خدا شو دویم اوس وما کې دا ځان له جمله ده واتبع ما تتلو الشیاطین یعلمون الناس السحر په دې معنی آیات ختم شو اوس بل آیات شروع شو بل خبره شروع شو دویمه شبه جواب شروع شو هغه دا ده چې ګوره د دې درېمې شبه جواب دا دی او په دې آیات کې دویمه شبه ده چې ملائک الله د سحر دپاره نه دي رالیږلي ملائک الله د سحر دپاره نه دي رالیږلي اوس ګوره معنې ته وما انزل علی الملکین او نه دي نازل کړی شوي په دوو ملائکو باندې په بابل ښار کې چې د یو نوم هاروت او د بل ماروت دی په دې باندې کله سحر راغلی
دا خو تاسو ابترا کړې ده په الله باندې، په الله دروغ تړلي دي چې وی تاسو وایا چې د سحر دپاره ملائک راغلي دي، نو ملائک نه دي راغلي او نه چاته جادوګري نه زده کړي دي او دیو د ځان ایجاد کړي. دریم قول دا دی چې د دې هاروت او ماروت نه بدماشان مراد دي. څه دي؟ بدماشانو دا دوه، دا سایرانو نو ما نه ده. الا یو ما انزل علی الملکین، او آغا جادوه چې وما انزل او دی روان شلو، نه دی الله را لېږلی، نه دی جادو را لېږلی الله تعالی په هغه دوو ملکانو باندې، په دوو ملایکو باندې چې د یو نوم هاروت او د بل نوم ماروت دی، بلکې دا څو دوه بدماشانو، دا ملائک نه دي، دا بدماشانو هغو دا کار کاو او دی وله نسبت د څه وکړو؟ د ملک وکړو چې دا ملائک. نو په دې کې نور تمجیحات هم دي، دا د مشکلات القرآن نه دی دا آیات. تقریبا بعض علماو پکې 60 توجیحات کړي، 60 بعض پکې 65 کړي دي، بعض پکې 25 کړي دي وغیرہ. خو تاسو په اسانه طریقه ما حل کو کنه. وما انزل على الملکین، او دی روان شو بعد څه پورې چې نازل کړي شوي په دوو ملایکو باندې په بابل ښار کې چې د یو نوم هاروت او د بل نوم ماروت. اوس د دې په باره کې یو منګړه واقعه ده، اسرائیلی روایت کوي. هغه دا دی چې ملائکو تذکره وکړله، تذکره دا وشوله چې یاره په دې ابن آدم باندې الله دومره احسانات کړي دي او دی بیم ګناهونه کوي. نو الله ورته وایي چې ګوره دیو سره نفس دی، د دیو سره خواهش دی، د دیو سره شیطان دی. نو ملائکې ویله چې یاره کوم موږ د دې په ځای ویه نو موږ به ګناه نه وی کړی. ولې هلته یې ویلي که تجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. موږ پاکي بیانو کنه ستا صفات او د ذات. الله امتحانا دوه ملائک دنیا ته راولېږل، چې دوه ملائکې دنیا ته راولېږله، د دی په بابل ښار کې اوسېدله. نو هلته یو زنانه وه چې په هغې باندې دا دواړه ملائک مینان شو. نو چې کله دا دواړه ملائک مینان شو په هغې باندې، نو د هغه زنانه نه مطالبه وکړله، د نفس زنانه. نه یې ورته وویله چې څه به وکئ، تاسو به قتل وکئ. قتل یو کس یې ورته وښودله چې هغه به بڼ کوي. نو اله به زه ستاسو مطالبه پوره کړم. هغې د قتل نه انکار وکړو د دواړو ملکو. بیا ورته بل ځل مطالبه وکړله، نو هغې ورته ویله چې شراب به وڅښئ. نو زه دا شراب خو دومره غټه خبره نه ده، نو چې شراب و یا نعوذ بالله ملائکو وڅښل، نو بدکاري هم ترې وشوله او قتل هم ترې وشو. او د دې سره چې کوم اسم اعظم و چې په هغه نوم باندې به دی اسمان ته ختل، نو هغه نوم ته هغه جینۍ زده کړو. هغه باندې هغه نوم یې چې و نو هغه وختله، لاړه اسمان ته، سوریا ستوری ته جوړ شو. نو و چې دا کوم ستوری سوریا، نو وایي دا زهره، صحیح شوله، زهره نوم یې. نو اوسه دا کومه ستوری چې یاد یې په نوم د زهره باندې، نو دغه ستوری ترېنه جوړ شلو، هغوی په اسمان کې ده مزې. او دې ملائکو ته الله ویله چې دنیا سزا غوره کوئ او که د آخرت. وایي دې ویله چې د دنیا. نو په بابل ښار کې د ژبو نه په یو کوی کې ځوړندې دي د قیامته پورې. دې ته ویلې کېږي د هغه سړي روایتونه چې ویل په اوټ باندې به وارې کې نو پولیس سرات په شان بازی، دا د هغه مولا څه دي روایتونه دي. دا اسرائیلیات دي وروره، دا منګړت دي. ملائک الله داسې خلک پیدا کړی دی ګوره په کې د ګناه ماده نشته. لا یعصون الله ما امرهم ولا ګوره دی نافرماني نه کوي چې څه حکم ورته وکړي نه عقب وجاوئ، بس حق حکم عمل په هغه باندې کوي. ملائک دا د قرآن نه دا روایت خلاف دی، دا قول د قرآن نه خلاف دی، دا حدیث صحیحو نه خلاف دی. نو دا منګړه ته وه.
چې دا تاسو سم ویل. وما انزل علی الملکین او څه چې نازل شوي وه په دوو ملائکو باندې په بابل ښار کې چې د یو نوم هاروت او د بل نوم ماروت. وما یعلمان من احد او نه به ښودو د دواړو ملائکو یو کس ته حتی یقولا د دواړو به ویله نحنو انما نحنو فتنه یقینا منګه امتحان یو فلا تکفروا تاسو کفر مه کوئ په زده کولو د جادو باندې. فیتعلمون نو دی به زده کولو منهما د دې دواړو ملائکو نه ما هغه جادو او سحر لره یفرقون به بین المرء و زوجه چې جداوالی به یې راوستلو د هغې په ذریعه باندې په مابین د ښځو په مابین د سړي و زوجه او د ښځه د هغې کې. وما هم بضارین به من احد او نو د یا ضرر ورکوونکي دا یهود او دا شیطانان په دې جادو باندې من احدنا یو کس لا الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې. ای ګوره چې په څه کې اثر الله چلی دی اثر الله په جادو کې چلی دی نو چې کله الله وغواړي نو اثر به وکړي. زهر دی خو په زهرو کې اثر الله چلی دی چې الله وغواړي نو اثر به وکړي او چې الله نه غواړي نو نه د سحر اثر کوي او نه د زهر اثر کوي. خالد بن ولید لی راوړه کړه په یو د کې راځي عمر لی راوړه او هغه وی دا څه دي ویل دا زهر دی ویل چې کم غټ دشمن دی ستا مخالف هغه ویل بسم الله الذي لا يضر ایسته بوتل وست هیڅم نو چې په څه کې اثرات چې کنه دا پکې الله چي ښه. ويتعلمون ما يضرهم او زده کولو به دیو ما هغه جادو لره یضر ما چې دی له به ضرر ورکولو په دنیا او په آخرت کې ولا ینفعهم او پیدا به ولا نه ورکوله په دنیا کې. ولقد علموا لا یقینا دیو ته ښه پته وه لمن اشتراو چا چې واغستلو چا چې خوښ کړلو یا چا چې زده کړلو د جادو لره ما له نو نه به د لره فی الاخره په آخرت کې من خلاق څه برخه نه به یې دی ولره څه برخه. ولبئس لا ډېر بد دی ما څه شروا به انفسهم چې خوښ کو دی هغې لره خپلو ځانونو دپاره لو کانو یعلمون کاش چې دا خلک پوهېدلي ولو انهم ما کو چرته دی وامنو ایمان یې راوړی وي واتقوا او ځان یې ساتلی وي د شرک نه لمثوبة نو خامخا بدله من عند الله د طرفه د الله نه خیر دا غوره او بهتره ولو کانو یعلمون کاش کو دی پوهېدلي. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. څلورمه شبهه ده دا په باره د حق د راعنا کې ده. راعنا مسله دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به صحابه کرام ناس او رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله خبره وکړله نو صحابه کرامو به دوباره د ځان د پوه کولو دپاره ویل راعنا یا رسول الله وی ای د الله پیغمبره لږ لحاظ م وساته یعنې دا جمله بیرته ووایه دا خبره مکرره که بیرته یې وکه. یا دا راعنا په معنی د رعیت دی. رعایت څه ته وایه حافظ ته او یا راعیه دا بیا راځي په معنی د سفیح سره. نو دی مشرکینو به داسې کار کاو یهودیانو چې دی به دا لفظ لږ ووت کو ویل راعینا معنی به یې دا وایه قمقل سړیه. بیا به ویل منګه د پیغمبر ته ګوره رد بد وو رد یې به دی ورته دا پیغمبران په هغې باندې نه پوهېږي
بله ورځ صحابیه ته دا ټکی واورېدو او ورته ویې ویله ګوره که بله ورځ هم دا جمله ویلې وه وی سترګې به دنه وباسمه نه ورته ویل یهودیه وی دا تاسو یې چې ووئ الله آیات راولېږو یا ایها الذین آمنو ای ایمان والاو لا تقولوا راعنا راعنا مه ووئ دا آیات په دې خبره دلیل دی چې یو لفظ محتمل د دوو معنی نه وي یعنې په یو لفظ کې احتمال د دوو معنی وي یو معنی صحیح وي یو معنی خطا نو دغه لفظ ترک کول اولا دي چې دا لفظ پرېږدوئ دې لفظ کې احتمال د دوو معنو یو طرف ته صحابه کرامو د ادب په طور استعمال اوسئ بل طرف ته به یهودیانو په غلطه بېدبۍ په طور باندې استعمال الله ادامه وویه پرېږدوئ دې د وجې نه علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله دارنګه مفتیه رشید احمد رحمه الله وی دا یا دلیل دی په دې خبره باندې چې هر هغه الفاظ چې په دواګانو کې نقل دي او هر هغه درودونه چې د هغې د صحیح روایتونه ثبوت نشته وی هغه درود تاج وغیره پتای رشیدیه کې وایه پتای در علوم دیوبند کې وایه دارنګه نور کې وایي وی دغه الفاظ د څه دپاره دغه الفاظ په طور د درود استعمالول لکه درود تاج یا نور داسې الفاظ موهوم یا مجهول المعنی وی لا یجوز استعمالو د دې الفاظو استعمال جایز نه دی صحیح شوله دویمه خبره دارنګه هغې وی لا یجوز لفظ القبله والکعبه للابوین وی مور او پلار ته به کعبه نه ویه باندې خلک وی دا زما کعبه ده اکثر شاعران وی د منګړتو باندې د دې اوسري دارنګه نظمونو کې ویه مور او پلار ته لفظ د کعبه ویله وی لا یجوز دا جایز نه دي صحیح ده دا بیا ګوره فتاوی دارالعلوم دیوبند خو چې ته دیوبند یې هسې نه چې په دې کې بند یې نو دا الفاظ موهومه منه راغلی ده یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو لا تقولوا راعنا راعنا مه ووئ وقولوا اوای انظرنا وایا لفظا د انظرنا واسمعوا او واوریا حکم د الله حکم واوریا وللکافرین عذاب علیم خاص کرا د کافران د فار عذاب د دردناک ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ما یود الذین خوخه نگنی الله و یادا کسانونا کفرو چې کفرې کړی دی من اهل الكتاب د اهل کتابونا ولا المشرکین الله نه د مشرکینونا ایو نزل علیکم چې نازل کړی شي پتا سبانی من خیرنا څه ښېګړه خیر نه مراد څه دی د خیر نه مراده یعنی کل خیر دی هر خیر چې وي که قرآن په تاسو باندې نازلیږي یا تاسو هغه الفاظو نه منع کوئ چې کم الفاظ صریح المعنی نه یا نو ګوره د دې خیر نه دې منع کوئ هلته راعنا پاکې څو لفظ دي را الف عین او دارنګې راواله په سینونه والف نو څو دی پنځه او په انظرنا کې شپږ لفظ دی نو فراعنا باندې 50 نیکۍ دی او په انظرنا باندې شپېته نیکۍ دي نو دا مشرکین غواړي او دا کافر او یهودیانا دای خوخه نه ګړیا چې نازل کړي شي په تاسو باندې من خیرنا څه خیره دا دینه غواړي من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه والله یختص الله خاص کیا برحمته پر رحمت خپل سره مراد د رحمت نه څه دی نبوت بعد ویا مراد د رحمت نه دی قرآن او بعض ویا چې مراد د رحمت نه عامه معنی ده هر خیر تینا مراد دی ما یشاء چاله چې وغواړي والله ذو الفضل العظیم
الله تعالی فضل والا دی ډیر لوی. ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. دار پنځمې شوبې جواب دی. ما ننسخ من آیات ها چې منګه منسوخ وا من آیاتنا د څه آیات نه ننسها یا منګه ير کو پیغمبره ستانه ناتی بخیر منها نو منګه غوړه راوړو دا غینا او مثلها یا پشانت دا غی باندې یا بګورا دا غینا په تلفظ کې آسان وي غوړه بیا یا بداغي پشان په تلفظ کې وي یا بنا پا پیدا بداغه ډیر یا لکه د انظرنا لسنی کوي ډیر دی په زید راهنه باندې یا بداغه نسیا په ثواب کې اوچت ویا افضل بتی یا با په شانت داغي ویا په ثواب کې نسخه چې دا کنه تا سماویل په اصول د قران کې دا مختلفه معنی باندې راځي کله په معنا د محو سره راځي ختمول مکمله میټاول قران کریم کې دا معنا نقل لري دانګیا بیا می ته د نسخ اقسام ویلو چالو کله قران راولېږي قران منسوخ کی کله قران راولېږي حدیث منسوخ کی کله حدیث راولېږي حدیث منسوخ کی کله حدیث راولېږي او قران منسوخ کیا د څلور قسم می تا تنحوی دا ویل دا نسخ بیا متا د متقدمین او د متأخرینو معنا پکې کړي و متقدمین علما چې دی هغه یا نفس ستا معمولیه تبدیلی تاغی سوی نسخه وی آج یو مقید یو مطلق مقید یا په شرط پس منسوخ مشروط نو هغه متسویه آیت هم نسخه وی نو داغه یا پتش معنا باندې په قران کریم کې 1500 آیاتونه منسوخ دي او متأخرین ویا چې نه نسخه دې ته ویل کېږي چې کله اختتام د ثواب وش بس دې پورې په دې باندې ثواب ملاوي بیا داغه نرسته بس پتا ته ثواب پاغې نه ملاوي بیا پان کې دوه قسمونه دي یا هغه دی چې الفاظ برقرار پاتې شي قران کې نو بیا په تلاوت باندې تا ته ثواب ملاوي حکم نشته دی لکه ګوره اوس به داسې نه وي چې راعنا بلکې لپشته دی خو په تلاوت کې ثواب شته لیکن حکم کې ثواب دانشت د دې په ځای به انظر ناوي نور په تش تلاوت باندې تا ته په الفاظ ثواب ملاوي او نو یا چې په دې معنی باندې په قران کریم کې 15 آیاتونه منسوخ دي شاه ولی الله فوزل کبیر کې ذکر کړي بیا متأخرین نو قول بیا شاه ولی الله رحم الله مناسب تعویل کړي د هغه الفاظ مناسبه معنی کړي دا چې د نسخ نه بچوي دي نو هغه په قول باندې 15 آیاتونه په قران کریم کې منسوخ دي علامہ زرکشی رحم الله لیکلی دی البرهان فی علوم القرآن کی آغا ویا لا يجوز لأحد ان يفسر القرآن الا بعد معرفت الناسخ والمنسوخ جایز نه دی ګورا و یو کس لرا چې دا تفسیر وکي د قرآن پس ته دینا چې د ناسخ او منسوخ نه یاده چې ناسخ او منسوخ دی یاد کړه نو بیا به تفسیر د قرآن چې ناسخ او منسوخ دی نه یاد کړي ګورا د قرآن تفسیر باندې کې حسنا چې د قرآن منسوخ آیاتونه دي چاته ویلی او په عمل کړي نو سړی بچکی د کمره به واچیا امام قرطبی رحم الله مویا دانګی علی رضی الله تعالی عنہ فرمای یو سړی ولیدلا چې واس کا واز علی رضی الله تعالی عنہ تو ویا وی اتارف الناسخ والمنسوخ الکا ولتا خو ول د شپږو نمبرونه وته او آیاتونه دي شروع کړی دی تازه ول د چلې نه راغلی یا نو ول ناسخ منسوخ پیجنې کونه نو قال وسړی ویل نه نو علی رضی الله تعالی عنہ تو هلاکتا او اهلکتا ای ظالم ازان د محلا کو نور د ځان سره هلاک کړل
نو ګوره دا ډیره جوور باب دی چې ناسخ او منسوخه د دې پیژندل څه دي دا پکار دي چې دا ته وپېژنې دا دې نه پیژندلي نو بیا د قرآن کریمه تفسیرونه دا مه کوه. اوس شرایط د نسخې څه دي؟ یو شرط د نسخې دا دی چې منسوخ با قبل الناسخي، منسوخ با قبل الناسخ، کم آیات چې منسوخی دا به مخکې او چې کم پیرالی دا ولا ناسخ دی دا به وروستي. دا په څه کې؟ په ترتیب نزولی کې. په ترتیب نزولی کې به منسوخ مخکې د څه نه یا د ناسخ نه. یو شرط. دویم شرط استادیه دا دی وی په نسخه کې به نقل صریحیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نویه. په نسخه کې به څه موجودی؟ د رسول الله نه نقل موجودی چې دا آیت څه دی؟ منسوخ دی. دا وی د چا په رای او د مجتهد په اجتهاد باندې نه منسوخ دی. دای ولا دویم شرط ویلې دی. دریم شرط دا دی چې نسخه به په امر او په نهی کې په اخبار کې باندې اخبار منسوخ کیږي نه، امر او نهی منسوخ کیږي چې د یو چیز حکم یې کړی او به نه منسوخ شو. یوم عاشورا روجا وه، د یوم عاشورا روجا وه د 10 محرم، نو چې کله فرضي رمضان رالی نو هغه ختمه شو. د هغې امر. څلورم شرط وجود د ناسخ به په ژوند د پیغمبري. وجود د ناسخ به په ژوند د دا نه ده چې ګنې وحی وروسته راغلی ده او رسول الله وفات شوی دی او د آیات منسوخ کړی. نه نه، ناسخ چې کوم آیات راغلی نو رسول الله ژوندی و نو اله بی دا نه څلور شو. پنځم شرط دا دی چې نسخه به د نس په نسی، نسخه به د څه د نسه په نس باندې وي په قیاس باندې. نصوص څه دي؟ قرآن حدیث. قرآن به رالګي قرآن منسوخ کوي، حدیث رالګي حدیث منسوخ کوي. قرآن رالګي حدیث منسوخ کوي، حدیث راولګي قرآن منسوخ کوي. نو نسخه به د نس په نس په قیاس با نه، چیرې په قیاس باندې دی آیاتونه منسوخ کړي. په قرآن کریم کې څلور قسمه نس، درې قسمه نسخه ده. درې قرآن کریم کې درې قسمه نسخه ده. یو هغه ده چې تلاوت منسوخ دی او حکم باقی دی. تلاوت منسوخ دی او حکم څه دی؟ باقی دی. لکه آیات د رجم. آیات د رجم په قرآن کې وس نشته، لیکن دا شته دی چې آیات داسې و الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما، چې بوډا او بوډیا ورانې وکړي نو وایي په ګټو باندې ولیا. دا شیخ او شیختونه څه دي؟ شادي شده مراد دی. شادي شده ورانې وکړو، بدکاري وکړو، نو د دې سزا څه ده؟ ګټې وشل. نو د رجم آیات په قرآن کې نشته، دا منسوخ دی. تلاوت منسوخ دی، حکم باقی دی. یو قسم دا دی. دویم قسم چې حکم منسوخ وي او تلاوت باقی وي، حکم منسوخ وي او تلاوت باقی وي، نو دا شته قرآن کریم کې. براشي یا ځای په ځای باندې د دې لپاره مراینا تلاوت شته، حکم یې نشته. دارنګې مخکې مرازیه چې وصیت فرض و. وصیت څه دی؟ فرض و بالوالدین یا مور او پلار لره والاقربین خپل خپلوانو لره منسوخ شو.
درېمه چې حکم منسوخ وي او تلاوت منسوخ وي، حکم منسوخ وي او حکم منسوخ. دا خود یاد کړه. بل پیدا یاد کړه. په اعتبار د نسخ سره قرآن کریم آیاتونه او سورتونه په 4 قسمه دي. په اعتبار د نسخ سره د قرآن کریم آیاتونه په 4 سورتونه په 4 قسمه دي. په اعتبار د نسخ سره یو سورتونه دي چې کې ناسخ او منسوخ نشته. د قرآن قسم آیاتونه چې کې نه ناسخ شته او نه پکې منسوخ شته. دا د قرآن 3 سورتونه دي. 43 سورتونه داسې دي باقي ناسخ او منسوخ نشته. دویم قسم د قرآن سورتونه دي چې ناسخ شته خو منسوخ پکې نشته. ناسخ پکې شته خو منسوخ پکې نشته. دا 6 سورتونه دي. 6 سورتونه داسې دي چې باقي ناسخ شته خو منسوخ پکې نشته. دریم قسمه سورتونه د قرآن هغه دي چې منسوخ شته خو ناسخ پکې نشته. منسوخ پکې شته خو ناسخ پکې نشته. دا د قرآن کریم یو کم 40 سورتونه دي. د قرآن کریم یو کم 40 سورتونه دي. باقي ناسخ شته او منسوخ پکې نشته. منسوخ پکې شته او ناسخ پکې نشته. څلورم قسمه سورتونه دي چې ناسخ او منسوخ دواړه شته. ناسخ او منسوخ پکې دواړه شته. دا 6 سورتونه دي. بانا سغمیات او ننسیانات بخیر مینا چې منګه منسوخ وسایات او یای منګه یور کو بالکل یا ستانه پیغمبرانات بخیر مینا نو منګه غور راوړو دا غینا او مثل یا په شانت دا غیا په ثواب کی علم تعالی ما تنفویږي ان لاقین الله تعالی الا کل شیء قدیر پار سمانه قدرت لرونکي دی. علم تعالی ما تنفویږي ان لاقین الله تعالی له د الله لرا ملک السماوات بچای د اسمانونو دا ول ارض د زمکه دا وما لكم او نشتا سولرا من دون الله ما سوا د الله نه من ولینا څوک دوست ولا نصير او نه امدادي. ام تريدون ان تسالوا رسولكم دا ول زجر دی. ام په معنا دلته د بل دی. ام بل تريدون بلکې تاسو اراده لرئ ان تسالو چې تاسو پوښتنه وکئ رسولکم د پیغمبر خپلنا کما سئل موسی څنګه چې سوال کړی شوی د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې. کم سوال شوی نو 55 بقره کې تیر شوی. آی ویلو ارنا الله جهرا موږ ته وښیو الله په میدان. دای څه سوال کړو؟ سوال دی دا کړو باندې ویا چې دا اعتراض کړو کنه پر رسول الله باندې یا په حق د جبرئیل کې باندې جبرئیل کې اعتراض یې کړو چې دا دی وحی نه راوړي. باندې ویا چې نه د دین مراد طلب د معجزات و دي چې مشرکین با معجزې طلب کولې د رسول الله نه. دریم قولدار چې نه دا خطاب دی اهلی کتاب ته. مراد د سوال نه څه دی؟ الزام لګوله په پیغمبر باندې. او امام قرطبی ویا سوال دی کړو د مکی مشرکینو آیا جعل لهما صفا ذهبا وی منګله د صفا د غر نه سونا جوړه کا چې دا سونا شي ټول.
الله بلکې تاسو اراده لرئ چې تاسو پوښتنه وکړئ د رسول خپلنا کما سئل موسی څنګه چې سوال کړی شوی د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې ومن یتبدل الکفر او چا چې بدل کې واغستو کفر بل ایمان په بل د ایمان کې فقد ضل نو دا ګمراه شو سوا سبیل دا غلارې برابر نه. دویم زجر ورکیا ود کثیرون لا خوخه غنی ډیره من اهل الكتاب د کتابونه لو یردونکما چې واپس کی تاسو لرا من بعد ایمانکما پس ایمان ساسونا کفار حالات د کفر تا دا ولکیا حسدا من عند انفسهم د وجه د کینې او د حسد نه چې دا پیدا شوی دا د دیو پزلونو کې من بعد ما تبین لهم الحق پس هغه چې ښکاره شوی دی د ته حق لاره. حق لاره څه ده؟ د محمد رسول الله نبوت او قرآن صداقت. دا دیته معلوم دی چې دا پیغمبرم په حق دی، دا قرآن کریم هم په حق باندې دی، دا د الله کتاب دی، خو د هغې باوجوده دی دا مؤمنان اړی د الله د کتاب نه اړی او دارنګه د ایمان نه اخلاصي ولی چې زمونږ په شان تشي او دار زمانه کې دا کارونه کوي. حسد څه ته وایي؟ ای دا زائل تمنا د زائل کولو د څه د نعمت د غیر نه، ای دار مان کیا چې دا نعمت د غیر نه د دې ملګری نه او د خلکو نه الله علیکم علی راکه قرآن کې خو چې د سمې پیرزونش نو دا سیا دا حسد بده وکاو نو په من کې خاصم پیغمبر ناراضیه نبی آخر زمان خو راغله دی بل کتاب مې دنیا ته ناراضیه دا کتاب خو الله موږ لرا کړی دی د اخري امت له ور کړی نو ول زاول کو منګ نه منوا چې موږ له الله نه راکوي دی خو به اخلاص شي دا تمنای کوله دا حسد د دې ځړونو کې پیدا دي میناین دیان پوسیما چې دا پیدا شوی دی د طرفه د نفسونو د زړونو د دیونه من بعد ما تبین لهم الحق. دیات نم پسرین وی دا خبره معلومه شوله، دا خبره وی معلومه ده چې حسد چې کله سړی کوي نو بعد العلم یې کوي. لکه ګوره یهودیانو ته صداقت د قرآن هم معلوم دی، دارنګه صداقت د محمد رسول الله متمعلوم دی، خدای باوجوده دای سکی خلاف کیا بیام کیا خلاف او خلق د الله د دین نه منع کوي نو خو ته پته چې دا سړی حق پرست دی. دا قرآن هم د الله تعالی حق کتاب دی. اوس زمانه کې هم دغه حال دی چې کم علما په کینه او حسد باندې ولاړ دي نو دیو ته دا پته ده چې دا عالم ښه صحیح دی او د بیان او د قرآن ویل او د کردار برابر دی، خو مال الله نه دی راکړی چې اوس د نه وایي نو ته ځان لکه پرو کوي کنه نو په خپله پې پوهېږي نه نو د بل نه ما تمنا من بعد ما تبین لهم الحق پس هغه نه چې ښکاره شوي دی دیو ته حق ورته ښکاره شوي. لکه وایي دا یو سړی و وایي د الله نه سوال کو سوال یو قول دی صحیح دی په حدیثي بنا نه کې واقعه ده. یو سړی وایي سوال کاو دا چې وی یا الله مال لاله یا الله را کا مال او بعضې ځایونو کې راځي چې دا سوال کوي چې یا الله ماله نارینه اولاد راکړه نو چې سوال یې وکړي چې الله نارینه اولاد راکړه نو وایي آواز ورته وشو چې تاله به هم درکوه خو دې ګاونډي له به دې مور کوو ویل چې یا الله دلی ورکوې نو بیا یې ماله مه راکړه نو چې دا یې وکړله بله ورځ بیا سوال وکړو چې تاله هم درکوه دې ګاونډي له دې مور کوو وی بیا یې ویله چې یا الله چې زما ګاونډي له ورکوې نو ما په سترګو ړوند کړه چې نه مې ویني چې وینه مې نه یعنی دومره پکې نه حسد کې تلی دی چې لکه زه د دې بل دا حرکته دانی نه نو بس خورې به خپله او سوځي د بل
نو مسله دا نه چې هلکه محنت به خپل کې هغه یو زوړ ګاڼی په دې عناد کې لیکي بیخي زوړو او هغه دغه شوی او دا زنګ شوی مو نو هر چا به چې ولې ټوکې به یې پسې کولې نو شاته پسې لیکلي ویل داسې دې شته په ډالۍ ولې لیکلي ویل داسې دې شته نو مسله دا ده چې کینه حسد مه کوه دا ګناه ده ډېره سخته او دا بعد العلم کې د یهودو مولانو د رسول الله سره کینه کړې وه ولې بعد العلم کعب بن اشرف د رسول الله خلاف عدالت کولا وکړه صحیح ده اوس زمانه کې هم دقه حال دی یو علاقه کې یو مدرسه اداره بس بل ورته پیټی ولګوي هغه دې وایي چې یاره دا چېرته پیټی هلکه یو علاقه کې یو اداره موجوده ده نو بس دی دا څه د کمایي شی نه دی دا باندې خلک وایي که نه چې یاره مدارس سکولونه ډېرېږي مدرسې دې هم ډېرې شي مدرسې هم ډېرېږي ډېر یا بهتره دي خو پیټۍ نه دي بهتره منډه کتله چې اوس پنجاب کې خلک د دوکانونو نه څښتي چې سپینه پړګۍ دله ولیدله سپین رومال او یا پګه دله ولیدله او ویل چې ملا دی نو سړی به 2 ورځې په دوکان کې نه شیخ طیب صاحب ویل که نه دوبۍ ته تللی ویل خلکو په کړکو دانګل ویل بیا ورته کس ویل چې غرشه د هغه مولا نه دی چې چاندوله راغلی دا خو یې ځان له پې لګوه نو اوس چکر لم چرته نشد چې لاړ شي هر سړی ورته په سپکه ګوري چې یاره دا به څه له راغلی چاندې له به راغلی نو څه پکې دا لږې ادارې دي نو چې په علاقه کې یو اداره قوي او مضبوطه او په هغه کې ټول کار کېږي خو دا نه په هر سړي کې د انانیت صفت دی هر سړی دا وایي چې یاره زه محتمم وي او هر سړی ما ته به 2 لاس سړي مشي م ویل او هر سړی وایه چې یاره زه شیخ القرآن هم راته خلک وایي او هر سړی دا غواړي چې ما خلک بیانونو لمبې او هر سړی دا چې زما سره دا خلک داسې مینه کوي لکه د پلاني څه چې کوي دا نو دا خبرې استاد وایي د مشرانو په حالات موجوده نظر ما چوه د هغوی په حالات سابقه نظر اچوه هغو سخته تیره کړې ده هغو منډې ترړې والي دي هغو د الله نه غوښتنه کړې ده جړه او فریادونه یې کړي الله یو مقام ته رسولي د خلکو په زړونو کې الله د هغوی محبت اچولی دی د هغوی خبره پې خوږه لګي د هغوی سره محبت دی د هغوی سره مینه دی زما او ستا په شانتې چڼی راپاڅېږي او هغه بې د حقه مشرانو زی ته څه کوي ځان رسوي نو دا ښه کار نه دی ښه کینه حسده دا په چا باندې په کار نه دی من بعد ما تبین لهم الحق پس د هغه نه لایا چې دی ته ښکاره شوې دی حقه مسله فاعفو عفو ورته وکړه وصفه مخته نه واړوه حتی یأتي الله بامري تر دې پورې چې الله راولي حکم خپله وایي دا آیت منسوخ دی په آیت د څه باندې د قتال باندې دی خو دا کارونه کوي چې خلک د ایمان نه اړوي کفر ته اړوي او دا کارونه زدن او انادن کوي خو الله یې بیا یې ماف کا صبر وکړه حکم د قتال به راشي نو وروسته وایي قاتلو فی سبیل الله اوس ورته صبر مه کوه الله وایي حتی یأتی الله بامري ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت لرونکی دی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة الله ویا پابندي وکړه د مانځه وآتوا الزکاة ورکړه زکات وما تقدموا لانفسکم هغه څه چې تاسو یې مخکې لېږئ لانفسکم د پاره د پیدې د ځانونو خپلو من خیرنا د څه عملنا من خیر څه معنی ده من خیرنا د څه عملنا هر عمل چې لیږي دې د وجې نه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دا مات الانسان قال الناس ما اخلف وقال الملائکه ما قدم چې کله بنیادم مړ شي نو خلک وایي څه ترې پاتې شو او ملایک وایي څه یې راوړي دي نو دلته غویه یاره وایي بچي شته یاره وایي ښه دی څه پټي شته کټي شته نو چې یا خلک وایي زه وایي مړ او ملایک وایي نه پټي او کټي پرېږده وایه ما قدمه څه یې راوړي دي مخکې څه راوړي عمر رضی الله تعالی عنہ په مقبره باندې تیر شو ویل السلام علیکم اهل القبور وی قبرونو والا سلام دی وی د باندې وی ستاسو خبره خو زمون صدا دی چې ان نساءکم قد تزوجنا ودورکم قد سکنت
ایوه ستاسو بی بیانو اویل د خلکو سره ودونه وکړله او ستاسو کورونو کې نور خلک اوسیږي واموالکم قد قسمت او ستاسو مالونه تقسیم کړه خلکا نو اعلان وشو چې زمونږ خبر داده زمونږ چې انما قدمنا وجدناه امنګه چې مخکې سره لیږلی و ناغه بیا موندله او سما چې لګولې وه ناغه ګټم وکړله وما خلفناه فقد خسرنا او المنګه چې څه وروسته پرېښي دي نو حق کې تاوان یو چې څه نه پاتې شوي دي نلای ما قدمو لانفسکم او هغه څه چې تاسو لېږئ د پیدې د ځانونو دپاره من خیرنا څه عمل د خیره تجدوه لای بیا به موزیا ثواب د هغه عند الله د الله په خوا کې ان الله یقینا الله تعالی بما په څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی درېیمه زورنه ورکوي وقالو ویل بدیا لن يدخل الجنة هیڅکله به جنت ته داخل نشي الا من کان هودا مگر هغه سړی چې یهودي وي او نصارا یا نصراني وي دا به یهودا نصارا به داوی کولی یقول دا یهود به ویلا ویل جنت ته به صرف یهودیان ځي او نصارا به ویلا صرف به نصرانیان ځي مخکې به راشي وقالو ویل بدیا هیڅکله به لا نرشي جنت ته مگر هغه سړی به ځي چې وي یهودي او نصارا یا نصراني وي تلک امانیهم الایدا بی دلیل خبری دی دیو څه دلیل شرعي په نشته دی ما تا ته ویل امانی څه ته ویا تش ارزوګانی ارزو څه ته ویا بی دلیل خبره ولتوا پیغمبره هاتو راوړی برهانکم دلیل په دې خبره باندې تاسو مونږ ته دلیل پیش کیا ان کنتم صادقین کوی ویا تاسو په دې دعوه کې رښتینی بلا بلکې خبره نه ده خبره داسې نه ده څنګه چې تاسو وویا بلکې تاسو نه غیر مم داخليږي بلا ولنا من اسلم چا چې تابع کو وجه مخبل لله خاص یو الله تا ځان تابع کو ګوره چې کله د اسلما په سلک لام راشي کنه لله کې راغلی نو مراد د دینه انقیاد بالقلب واللسان یعنی ځان تابع کوله په جبا او په زړه باندې الله ته جزي کوله ظاهرا او باطنا دارنگی روح المانی معنی کئی اخلص نفسه وقصده فلم يشرك به تعالی غیره اے خالص کو نفس خپلا قصیو کو د یو توحید او شرک د الله سره نکاو نو آتنا مراد دی اوس دا مخی ولی ذکر کو دا مخ چې دی نو دا اشرف الاعضاء دی په ټول اندامونو کې غوره اندام چې دی نو دا څه دی دا اوساجي مخ ملک دی مخ ملک د دې وجه څه ده وای دا د مولانو کلی دی مخ چې دی کې ټول مولان آباد دي سترګه مولوي صیبه سپیمه مولوي صیبه جبه غوږونه مولوي صیبه تندې وریځې شونډې دا ښایست د انسان وذکر الله اسما سکج مجی پټي نو څوک یې نی خو دلته د سپیمې دغه تختې وریځو ته او دانګیا شونډې د مساجي را دی بدي او داسې پسې نورم ګډوډي نو بیا مسله پیدا کېږي نو ایمان اسلم وجهه لله د دې د وجه نه رسول الله په مخ باندې والم بنده کړي د الله نبی ویا مخ بنه وای د بنیادم د مخ نه من راغلی یګي مولان دي کنه مولان څوک نه وای نو من اسلم چا چې تابع کو وجه مخفل دریم وجه دا د وای د مخ ذکر کړي وای چې کله دی ظاهر برابر شو نو دا مخه د ټولو ناولنې ظاهر دی ظاهر دی برابر دی نو الله باندې باطن برابر کیا ولی ویا د ظاهر سره په باطن باندې او دا خبره و چې رمړه
دغه له اعتباره نشته دی وایي زړه چې دی وایي صفایه نو وایي ظاهر له څه اعتبار دا خبره هم بیا نو مشهوره کړې بر وزن لفظ اخر دا چې دا د ځان مشهوره کړې ده ښه اصل کې په روایاتو نه دا ثابته ده چې څنګه دی یا الله ظاهره برابر کړی دی پاک کړی دی یا الله باطن من برابر نو وایي د دې ظاهره اثر په باطن باندې کې خو د باطن اثر په ظاهره دا خو زړه ته ده د مخ اثرات کوزي اعضا او اثرات کوزي نو چې تا مخ نه د خرې کوناټې جوړ کړی صحیح دا خو تعالی خیس پیدا کړی دی ګیره دی خیس دی د مخه ډاکواله دی رونق دی خسته دی او دا چې درې کې نو بیا وته ګور من اسلم وجهه چا چې تابع کو وجهه مخبل لله خاص یو الله تا یو الله له وهو محسن په د سیال کې چې دا موحد محسن څه ته وایي موحد عقیده دی برابري اصل چې پګه دیواله او نه ډیرانی عقیده د لرا اوس پړو او یا د کسبینه کرا جوړا غوسته ده او خو خسر او مال دی په سر کړي او تیل او خوشبو دې لګولې ده سترګې دې په سيزنې توري کړي او ځان دې بالکل برابر کړي او چې ته پوښتنه نه یاره بیګامې دوا وکړله چې د داتا غنټ بخش پاسره مې وبخ نو بیا ډیرانې نه شرط ګوردارې ظاهر لرا وهو محسن چې دا با تابع د سنت د رسول الله ابن کثیر ویا فهو موحد دا موحدیه نو فله الله دلرا اجره ثواب د عمل دین در ربی پنځ درم دده ولا خوف علیهم نبیر یا فدیو بانی ولا هم يحزنون نبدی غم جنشی سلورم زورن ورکی وقالت اليهود ویل به یهودیانو لیست النصارى ندی نصرانیان علا شینا پیس دین باندی وقالت النصارى ویل به نصرانیانو لیست اليهود ندی یهودیان علا شینا پیس دین باندی وهم يتلون الكتاب العيب وهم او دیا يتلون الكتاب الولي كتاب لرا كذلك هم دا قرنگی قال الذين وینا کړي واکسانو مراتنا څوک دیا مشرکین د عربو لا يعلمون چې نه پوهېدله مثل قول په شان ته وینا د دیو ای ویل بیا مؤمنان ته لستم علی شیء تاسو په هیڅ دین باندې نه ویا فالله يحكم الله و فیصله وکړي بینهم د دیو په منځ کې یوم القیامه فورز قیامت باندې فيما كانوا في يختلفون فيما پاس کی کانو چودیا فی پاکی اختلفون اختلاف کون کی پینزم زورنه ده ومن اظلم ممن منع مساجد الله سوک دلوی ظالم الله دا آغا چانا چا منکیا نور لرا دا کورونو دا اللہ نا اس مسئلہ دادا لوی ظالمه دا څوک دی دا یا توی راغلی په حق د نصاراو کې د یا یهودا منع کړي وه د جومات نه او یهودا نصارا منع کړي وه د جومات نه او بعضې مفسرین وایي چې نه دا په حق د مشرکینو کې راغلی دی چې دی رسول الله منع کړی و د حرم نه صلح حدیبیه کې لیکن غوره خبره دا ده چې آیات عام دی په باره د هر مسجد ولی دلته مسجد نه دی ویلی دلته ویا مساجد الله جمع ده نو هر جماعت ته داخل دی دا سړی نه لوی ظالم نشتا چې هغه د مساجدو نه خلق منع کوي د مساجدو نه قرآن کریم کې د مساجدو تذکره ده مسجد حرم دی مسجد اقصی ده مسجد نبوی دی مسجد زرار دی مسجد علی الاموات دی مطلق مسجد صحیح شولا د دې ټولو تذکره په قرآن کریم کې شوې ده د دې نه مراد مو مسجد دی نو د جمعات نه به څوک منع کینه چې د الله نوم پکې یاد لکه نن سبا زمانه کې بعضې خلک بریلیان هغوی دا کار کوي چې موحدین علما د جمعات نه منع کوي او دی وایي یاره جمعه چې دی
نو وی په دې کې به قرآن نه بیانوي، نو دا غلطه ده. نه، د جومات قاضي ثناء الله فانی فتح رحم الله تفسیر مزری کې وایي چې د جومات یو خرابي دا ده چې با کې د قرآن درس نه، د جومات آبادی دا ده چې هغه کې د قرآن درس او تدریس. ډېر جوماتونه داسې وي چې هغه کې د قرآن درسونه نه، صحیح ده، پاکیا د حدیثو مبارکو درسونه نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبویه 15 اعمال چې منګه وایو، پاک یو حلقه د تعلیم او د تعلم ده، پاکې به خلکو تعلیم کا او تعلم او زده کړه به کوله. نو دا د جومات اهم عبادت دی. ګوره د دې نه بعضې خلک منع کوي، د دې زمانې هم خلک بعضې جوماتونو کې علما طلباو ته سبق وایي، به د کلي یو سپین ږیره راځه لانجه چټایي خسا کړې ده او ده، حالانکه چې دنه د تپوس وکړه نو په جومات کې به سورۍ روپۍ نه ورکړي، نه بیا په جانماز او کو جانماز هم جومات له راوړی، نو هغه بوډاګانو نه بوډایګانې مړي، نو اخیرا جانماز یې هغه تور شوی چې په خو هم تور کړی او تندوی، نو دا جانماز نه دا بوډا په کور کې هېرېږي چې چېرته رپسې دا بوډۍ د شپې راپانسي بیا. نو دا جومات له دا جانماز یې راولی په مخ کې سب کې اچلی، نو بیا وی طالب وخوځه او راوخوځه او دا هلکه دا به خسا کېږي، دا به زړېږي، دا به شلیږي، دا چې چا راوړی دی هغه ته ثواب میلاو شو. اوس به الله بل له توفیق ورکړي چې بل له وړي، چې ته کارپیټونه هم راټولې او ته چټایان هم راټولې او څوک پې مانځه ته نه پرېږدي او څوک پې د قرآن درس او تدریس ته نه پرېږدي، صحیح ده. دارنګې یا نور اعمال ته پې نه پرېږدي، نو راوړی دی څه له دی به په کور کې کېده که پاک به پروت مزې ده. دې بعض جوماتونو کې دا امراض، دا بوډاګان پکې دا حرکتونه کوي. د دې د وجې نه منګه د طالب د اوسېدلو د جومات قایل نیو په نن سبا دور کې. لکه زما خپل رای دا ده چې جومات کې طالب مه اوسوئ، چې ځان له کارونه ګورئ نو په جومات کې طالب اوسم. بس مدرسه کې څومره طلبا گنجائش کېدلو او څومره زیدله او د څومره خوراک څښاک کېدلو، بس هغه طلبا د ځان سره اوسوه او نورې د نظره برکوه ما، بیا به څه جوړېږي؟ مسلې به ته جوړېږي. ومن اظلم لا څوک دی لوی ظالمه ممن د هغه چا نه منع مساجد الله چې منع کوي خلک د جوماتونو د الله نه، یذکر فیها اسمو چې یاد کړی شي بیا پای کې اسمه نوم د الله، نوم د الله. دا به بیا سره هغه د سورت علق آیات به ورسره ولګي چې کله الله ویا زما بنده جومات کې ودرېږي که نه او دا مونځ کوي نو کانو علیه لبادا، الله وایي څه پې کېږي؟ حصه پې راولیږي، دبانه پې راولیږي را پنډ پیش. او دا به کول ابو جهل دلی، دی به ناسو پانچ کسان او دی به پیغمبر علیه السلام به چې کله تلاوت کا او دی به شپیلی وال، چې صحابه کرامو له به دعوت ورکا او دی به شپیلی وال، او چې کله به څه کا مونځ به کا نو چرته به په ډیران کې کلمې او یا دارنګې دغه به وکتل دا لري او یا نوره کچرا او یو کس بیل منډه ویل دا پې ورواچو. نو بار کیفه ایذکر فی اسمه چې یاد کړی پای کې نوم د الله تعالی، د اسم نه مراد کتابه دی. نو اوس معنی دا وکړه ایذکر فی اسمه ای کتابو چې یاد کړی شي پای کې اسمه ای کتاب د الله تعالی. نو کتاب د دې نه پرېږدي، وایي نور هر څه پکې کوه، د اوټ غږ هم پکې کوه، د نوټ ډام پکې کوه، دارنګې د ورک شویو بزو ناریم پکې ووه، د ورک شویو ماشومانو د مړو ناریم ووه، خو ګوره قرآن به پکې نه وي، قرآن به پکې نه وي. وسا کوشش کیا فی خرابها په ورانولو د جومات کې. نو ساجیا دوه معنی دي، یو معنا ظاهري خرابېدل دي او یو معنا د جومات حقیقي خرابېدل دي او بله مجازیه. حقیقي خرابېدلې دا دي چې تا تخریب وکړي عمارتونه بلډینګونه وله وران کړي، لکه مخکې زمانه کې چې په جوماتونو بمباریانې وي،
یا په افغانستان کې یا په جماعتونو مدارسو بمباریانې وي د ټول نه کندرې جوړې کړې چې په کم دي کې به جماعت لیدو مدرسه به لیدله نو دا به ورانول. الله وی ومن ازلم د دین الوی ظالم ګوره نشته دی. دا نوع د نوع لکه ابتراء په الله باندې چې تړي دروغ دا ځان لوی ظالم دی او دارنګه چې گواہی پټیا نو هغه ځان لوی ظالم دی او چې خارونه ورانه یا نو دا غنا منع کوون کې وی نو دا غنا لوی ظالم دا نشته ددنه چې جماعت نه خلق منع کوي جماعت ورانه او یو مجازی اورانی دل دی هغه څه دی هغه صد الناس عن المسجد د جماعت نه څه کوله خلق منع کول لکه بعض خلک یې د کور لانجه سره راوړي جماعت الکه ظالمه د جماعت ته د کور لانجه سره راوړي جماعت دی جماعت خو دې وقف کړي هغه جماعت چې یو سړی ویا چې دا زما دی او پلانې دی ولا ناراضي دی کې د جمعې مون کیږي دا یو مسله ځان سیاده ساته د فقهاو چې اذن عام په جماعت کې نه بعض خلکو ته اجازه یو بعض ته نه نو په دې کې لا يجوز الصلاه للجمعه په دې کې د جمعې مونږ روا نه دی د جمعې شرایط دی ویلي یو ولدا دی چې اذن عام وي نو په دې کې اذن عام شرطه ونه مندلې شو صحیح ده نو دا سه کوټه شوله چې ته خلک مې بل دانا چې په دې باندې د وقف هغه حکم امرائج نشو حکم د وقف دا دی چې په وقف کې با اذن عامی هر سړی برازي ستا دوست دشمن ټول شي راتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د تواب په هغه زمانہ کې مشرکین او رسول الله نه دی منع کړی او چې کله اسلام ته تقویت میلاو شو نو را بشي په دې بنیاد باندې په سورته توبه کې مشرک زکه منع کو چې هغه پلید دی اګنده دی هغه نجس دی د دې د وجې نه دی منع کړی چې دا عبادت کوي ګوره ولې دې نه مخکې عبادتونه نه کوي تواب به کو اجر صد به خلا په دې بنای منع کو شی پلید دی ګنده دی یا نجس دی مجوس دی جنوب دی ناس نه چې جمعات ګنده نه کی نو د جمعات به احترامي به وکي په دې بنیاد منع کړي نور د عبادت نه یو سړی په جمعات کې تنه منع کول وار قسمت اب کوي نو چې کله زه وقف شلو نو دا د الله شلو او د الله د تمام بنیادمان یو شان دي نو ته بنیادمان د الله نشي منع کولی نو بعد خلک درونی مسلې دا څه لراوړیا دا ګوره راوړیا جمعتونو لا د دین ځان ساته د بیٹو کمیټو نه ځان ساته نور تفصیلی مسله به دا سورته توبه کې کو صحیح ده چې ال تراش ان شاء الله تعالی جمعات په گاون کې جوړول بل جمعات ته جمعات جوړول صحیح شولا نو په دې کې د عمر رضی الله تعالی عنہ فتوی دی او د باندې چسپانی چا به څه ویلي دی چې مخکې زول جمعات دی وس نه وی جوړیا و غیره نو دینه مسلې به جوړیږي اوس داسې جمعاتونه هم دی ما د بده پورته خلکو کې معلوم دي چې جمعاتونه کې اوس دوه جمع کیږي او دومره ظالمان دي د الله د دین دشمنان دي چې لکه یو طبقه او تویا یو طبقه چې ته امام اوټاکا ستا بچی د امامت کوي ته امامت کوه موږ به پسې ودرېږو خو دا به اتفاقي مو جوړوه چې ګوره ته ځان له امام دیني ولی دی او موږ کوي چې نه موږ پسې بیا نه کوئ ځان له به کوي ښه چې بیا یې موږ ځان له کوو نو دی جمع نه کوي تر څو پورې چې لکه دا یوه فرقنۍ ولاړه نو دا بله نه ودرېږي د دې دپاره چې په دواړو باندې دا قیرتونه خلط ملط شي ګډوډ او دا کارونه څوک یا مولانې مخکې شوي دي نو دا مولان د تور ول نو ما ته خلک ویا یاره ته کله مولانو پسې خبرې کوي نو دا دقه مرداران یادوم دا علم نه دا د علم جامه بدنامه کی چې ستا په جماعت کې دوه جمع کې یا د امام مالک په فتوا باندې عمل وکړه کور ته راځه وې زه کله بې اتفاقۍ لنه ورکوم الحمدلله ما دا علاقه دې ساتلې ده که نه په دې کې بې اتفاقۍ نه مې اتفاقۍ نشته جماعت دی یو سړی به مونځ کوي هر سړی مونځ کوي مونځ به کوي بې اتفاقي به دا نه خوري جماعت کې دوه جمع کول یا بار بار راتله جمع کول نو دې نه څه ده دا منع راغلي ځینې قاریانو که نه تاسو سماویلې قاریان قهریان یو د الله نبي وایي په آخر د امت کې به قاري زما د امت منافقانی خو چې علم یې څه یا نه وي که نه نو هغو به چکې کولې چکې په باغونو کې به ناستو لډو به یې کول او بیا به رال په مام چې به وروسته ودرېدل نو بیا مې هغه چې برابر کړه د هغه وخت نه بیا یې چکه پرېښې نه ده کړې نو بار کې په دا غلط کار دی ګوره د جومات نه خلک مه منع کوه دا تخریب دی د جومات کې بې اتفاقي پیدا کول
نو الله ویا وسا فی خرابیا کوشش کیا داغي په بربادی ورانه ولکی اولئک لا داخلک ما کان لهم ندی مناسب لای دی ولرا اید خلوا چنن وجدی جمعتون تا الا خائفین مگر په را باندې دا برای سورته توبه بیا بند کړه کنه الله اعلان کو غورا برات من الله الله بیزار دی غورا چرانه شی او رسول ما نور مسجد حرام تنیز دین شیا بس منش نستا حکومت او تا مسلې کولی بیا د باندې اسلام غالب شو لهم لایده ولربا فی الدنیا په دنیا کې خزیون شرمندگی ویا ولهم لایده ولربا فی الاخره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب وی ولله المشرق والمغرب خاص الله لپاره اختیار د مشرق او د مغرب دی خاص الله لپاره اختیار د څه دی د مشرق او د مغرب دی دای ولی ذکر کړه ولی جنوب او شمالي نه دي څه ولی نه دی خو به دی باندې دارو مدار د ورځ او د شپې دی ای چې ورځ کېږي نو د مشرق نه نمر راخیږي او چې ماښام کېږي شپه کې په مغرب باندې پرېوځي نو دا جهات څه دي اعلی دي په دې باندې مدار د دې نور د پہچان ولیا کو ورځ او شپه نه وي نو تا جنوب او شمال پیژاند نه خدا خو ورځ د کدا طرف او بل طرف ته پیژن دوی مدادا خاص الله لپاره اختیار د مشرق او د مغرب دی داغي وجه دانا چې اکثریه قبله په طرف د مشرق او د اکثریه قومونو قبله په طرف د مغرب ده ولې د يهودو د نصارا او قبله سوا مغرب او زمونږ د څه ده ای خدای دې روح کا و دې کنه زتا زمونږه قبله چې دا په طرف د څه ده د مغرب ده نمر نه پرېوځي استا او دارنګه دا قبله په طرف د مشرق و د دې د وجه نه رسول الله مدینه والا ته وی چې کله او داس ما ته وی شرق او غرب یا به مشرق ته مخ کوي یا به مغرب ته ولې دا غي قبله په طرف د مشرق او د مغرب نه ده خدي خاص الله لپاره مشرق او مغرب دی فاینما تولوا دا تمهید دی مسلې د څه ته د قبله ته مخکې مسله روانه ده فاینما تولوا پسرتا چی وی تاسو فاینما تولوا پسرتا چی وی تولوا واړه ویا فثم وجه الله نو آلته ذات د الله ذات د الله یو معنا ده وجه الله آلته مخ د الله نو د الله د مخنا کما یلیق بشانیه بلا تشبیه و بلا تمثيل سیدا تشبیه بین اور کنه چا سره بد څنګه چې شان سره مناسبه ده ان الله خنن الله تعالی واسع علم فراق علم ولدي فراق علم ولدي بس كم زبست